د 10 محرم په ورځ باندې خدای وس دا نو نه چې ته ولاړې پور دې وکړې وروره یا ځای ولاړې د غلا روپۍ دې راوړې بیا دې شی زیات کړي دا نه حلاله ګوله د الله د رسول خبره خو د حلالو خلاف نه وي نو که سړی راولاړ شو په دا ورځ باندې سړی که یو شی نه و 2 د تناره ډوډۍ یې کور ته راوړلې یو شی نه و د 50 روپۍ په کوړه یې کور ته راوړله ګوره خدای وس درته وایم یو سړی به وایي زه د یوه ایټم وس نه لرم مولوي صاحب تا بل هم راباندې کښېښوئ یا نه مې دی در باندې ایښی که څوک وس لري الله وس ورکړی دی نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي اوسع الله علیه سائر سنه ټول کال به الله ستا پر کور برکتونه ووري او بزرگان وایي اولیاء وایي مشایخ وایي موږ تجربه کړې ده موږ کله راولاړ سلو موږ دغه ورځ باندې څه شی زیات پخ کړی دی الله پاک به پر کور برکتونه ورولي دي برکتمنه ورځ ده یاره الله ته خو ګرانه نه ده نو ولي دا ورځ څه کیسه لري دا ورځ دا کیسه لري د الله رسول فرمایي دا ورځ به قیامت راځي د الله رسول فرمایي په دا ورځ آدم علیه السلام د جنت راوتلی دی په دا ورځ باندې الله پاک و چاته نجات ورکړی دی موسی علیه صلات وسلام ته په دا ورځ باندې عیسی علیه صلات وسلام اسمانو ته تللی دی په دا ورځ باندې مطلب قیامت ورځ به راځي ډېرې خبرې دا چې په دا ورځ باندې نوح علیه صلات وسلام ته الله نجات ورکړی دی هغه کښتۍ چې منزل ته ورسېدله داسې مطلب په دا ورځ باندې یونس علیه صلات وسلام د مایې د نس الله راویستی دا ډېرې خبرې دي بس محترمه ورځ ده اشه د جمعې او د هفتې څه فرق دی خو هغه لمر دی هغه ماجګر دی هغه ماښام دی هغه رڼا ده هغه کیسه ده نو څه فرق دی دا ویلي الله به یو ورځ محترمه کړي اشه ټولې میاشتې یو رقم دی هغه لمر هغه سپوږمۍ هغه ورځ هغه شپه الله پاک روزې ته قدر ورکړی دی ټول شپې یو رقم دی ولیلة القدر ته الله پاک احترام او قدر ورکړی دی دغسې و عاشورا ته د 10 د محرم و ورځې ته و شپې ته الله ډېر احترام ورکړی دی به چې احترام یې ورکړی دا احترام خو موږ نسو ځینې اخیستلی نو لهذا که د چا په وسه پرئ که الله چا ته وس ورکړی که د چا دپاره اسانه یې فرض به نه بولې واجب به نه بولې سنت به نه بولې ضروري به نه بولې که د دا شیان وبلل نو بیا ګناه ده که د دا شان وبلل نو بیا ګناه ده دا شان د الله د رسول په ضروري کېدو ضروري کېږي زما او ستا په ضروري کېدو نه ضروري کېږي الله پاک دې دې میاشتې موږ ته احترام را نصیب کړي الله پاک په دې میاشت کې زموږ مغفرت وفرمایي الله پاک دې دې میاشت چې کوم برکتونه دي هغه موږ ته را نصیب کړي الله پاک دا ټول هر قدم د خپل رضا را نصیب کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي د نن سبق شری عاجزانو دا به خاص خپل بابا و ادې ته وبخښو بابا و ادې مړه دي الله دې احسان ورسره وکړي الله دې مغفرت وفرمایي الله پاک دې په جنت کې درجې ور اعلی کړي الله دې قبر د نور ډک کړي او که ژوندي دي الله دې په عمرو کې برکتونه واچي که ناجوړه دي الله دې صحت کامله ور نصیب کړي دغسې زموږ ته یاران راواخله ډېر یاران زموږ ته مړه سوي بیا مې هیر دي په هغه پسې بیا وبخښو کېدلی سي د هغه پر ما او تا حق یې دغه حق دی چې دعا ورته وکړو بس دغه سبق په پسې وبخښو څوک قرضداران دي الله دې د قرضو خلاص کړي څوک په هسپتالو کې بیماران دي الله دې شفای کامله او نصیب کړي څوک په جیلو کې ناحقه بندیان دي خاص کر زموږ ته خور الله پاک دې په خیر راولي که څوک مطلب نور پریشانی او مصیبتو او تکلیفو کې مبتلا دي الله دې ټول مشکلات پریشانی د دې پاک محترم میاشتې په برکت ځین لري کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې پر دې تور مشتمرګ راکړي موږ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت د دعوت تبلیغ مقصد دی ټول عالم انسانیت پر دغه تور ژوندي وسیږي او پر دغه تور مړه سي چې مرو دا وای لا اله الا الله محمد